بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو یو ډیر زبردست کالم یو اکټیویسټ را سره دی چې هغه خپل پہچان بساو سره وکي. تاسو ته خپل نوم وایي خو لږ به دی اورو د ماته صحیح شو نو ما ورته دا زما د خولې نه به دونه مزه ونه کي ما به ته ښایې ځکه چې ته په دې ایشو پوهی نو دله راځو ملګري اول سره خپله پېژنګلو وکړو بیا چې څه مسله ده راته ووایه. السلام علیکم. زما نوم سلمان کالامی دی او زه د کالام اوسیدونکی یم. دلته فلډ افیکټډ خلکو د مدد دپاره او ریلیف دپاره دلته راغلی یم. نو ایشو خو دا ده چې دلته چې څومره هم رضاکار دی یا خلک چې کار کوي نو هغوی ته څه پراپر ډایرکشن نه میلاویږي، څه یو میکینزم نشته. لکه بیګا کالام نه رضاکار راغلی او ټي ایم ای والا سره په دغه خوټ کې لګیا و. د خلکو کورونه د ګندګۍ نه د خټو نه ډک پراته دي. نو کم چې روډ صفا کولی لاره کولول دا د حکومت کار دی. کم چې غریبانان خلک دی او فلډ افیکټډ دی د هغوی کورونه بند دي. په کار دا دی چې داسې زموږ څوک مشر یې د سوات که هغه یو سماجي کارکون یي که هغه یو حکومت یو واکدار کس یي چې هغه خلکو د پراپر چینل وښایي کورونه ورته په ګوته کړي چې یاره ورشه فلانې کور نه خټې صفا کړه او فلانې کور کې کار وکړه. نو دا ټول مخلوق چې په یو ځای کې وږې تږې لیایې او بې ځایه خپله انرژي ضایع کوي نو د دې هېڅ فایده نشته. دویمه خبره دا ده زه دا په ګوته کول غواړم چې کم خوټ ډک شوي او د خلکو کورونه یې وران کړی نو واپس دا خټې بیا دې خوټ ته اچوي نو سبا له بیا باران سیوا شي او دا خوټ به بیا راخیږي نو دا خو د هغه یاجوج ماجوج هغه غر والا قصه شوه نو دې نه به څه فایده شي دې قوم ته. او دویمه خبره زه دا کول غواړم چې هر سړی راځي دلته چې اول تقسیمای خوراک تقسیمای ټیک ته دا ښه خبره ده. فلډ افیکټډ خلکو له ورکوي خو کم چې رضاکار دي یا کم چې حکومتي اهلکار دي واپړه والا دي یا نور کسان چې سپلای لاین بحال کوي څوک بجلی بحال کوي هغه غریبانان وږي تږي دي هغوی له څوک یخي اوبه هم نه ورکوي. وایي مړه سرکاري ډیوټي ده خپل کار به کوي. سرکاري ډیوټي ده خو یې مسلمانانو دا زمونږ خلق دي دا د دې قام بچي دي دا زمونږ خدمت کوي دیو له پکې هم یو ګلاس اوبه ورکوي. هغه سرکاري نوکر دی نو کافر خو نه دی که نه ټولو له ورکوي او دا چاولي او دا شربتونه او دا اوبه بیا خلک غزاري خو یو بوتل ته هغوی له هم ورکوي یو نوړی وریجې هغوی له هم ورکوي یا کم چې رضاکار راغلی دی هغوی له هم څه نه څه د خوراک څه ورکوي. دا غریبانان خلک دی 1500 روپۍ یو ځان سره جمع کړي او بیا ځان له ګاډۍ وکړي دلته کار له راشي نو دا خوراک چې ضایع کېږي د دې په نسبت دا ښه خبره چې دا دیو له ورکړی شي او دیو ته پراپر چینل وښیي زیګونه ورته په ګوته کوي. دې کې ټولو نه ښه کردار کم چې مقامي زموږ د سوات صحافیان دي یا مقامي کم خلق چې دی نه هغوی کولی شي. ډیره مننه. خوږو کتونکو دغه زموږ ورورو چې دی په دې ګراوند باندې دی دی زموږ نه زیات په دې خبرو پوه دی ولې چې د هغه ځای نه راغلی رضاکار دی په خپله رضاکار دی خو د دا 2 پوینټه زما ډېر زیات خوښ شو چې یاره یو دا بې ځایه انرژي خپله نه ضایع کول پکار بل چې کوم خوراک څښاک راوړی شي نو دا سرکاري ملازم چې دی دا خو هم زموږ ورور دی هغه ته به مخصوص هغه ته به خپله تنخواه میلاویږي او د هغې تنخواه نه علاوه چې کوم دی نو پکار ده چې موږ د هغه سره لږ کومک هم وکړو د لوی خدای په حواله او ګورو چې اوس مخکې نورې څه قصې را برسېره کېږي.